رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه تبوک نه اوزګار شو، نو دغه کال نهم کال د هجرت او بیا لسم کال د هجرت او د نهم نمخ کې اتم کال د هجرت دیتا عام الوفود وی. عام الوفود یعنی د وفدونو کال. وفد په عربی ژبه کې ملمانه ته وی، ملمنو ته چې تا څخه د لرې نه راشي یو کس وي نو وافد، او چې ډېر وي نو وفد. یعنی په نهم کال د هجرت کې او د لسم کال په هجرت کې به ملمانه ډلې ډلې جماعتونه ډېر راتلل. د دې وجه سوا وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې ولادت شوی دی، پیدایش، او بیا الله جل جلاله مبعوث کړی دی په مکه مکرمه کې. یعنی پیغمبري الله جل شانه ورکړي د مکه مکرمه کې، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق د قریش او د خاندان سره. قریش قبیله د دوی د مخکې نه په جزیرة العرب کې سرداری او مشري تیره شوي. د الله د کور د بیت الله د خانه کعبه تولی او مشري هغه هم د دوی په لاس کې وه. او د جنگونو په اعتبار سره هغه زمانه کې قبایلو جنگونه کېدل، هم د قبیله به همیشه وړ راتلل، په نورو باندې غالب بو، منصور بو. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل شانه د دغه قبیله قریش په یو شاخ کې پیدا کو، بنو هاشم. او چې کله دعوت ورکو دی قبیله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې ډېر قدر عزت کولو. چې کله اسلام طرف ته دعوت ورکو چې مسلمانان شي، د یو الله باندې ایمان راړئ او یو الله خپل معبود او مسجود وګڼئ، د هغه سره په عبادت کې څوک مه شریک کوئ، دا خبرې په هغې بدې لګېدې. صرف په دې بنیاد باندې قریش دشمنان شو. اول جنگ چې په اسلام کې شوی دی، غټ جنگ، د هغې نه مخکې سرایا پړې لښکرې بځې بځې وتې د صحابو. خړومبې غټ جنگ چې شوی معرکه د اسلام او د کفر جنگ بدر، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو او هم د دغه قبیلې قریشو په منځ کې شوی. خپل خپلوان یو بل ته مخامخ. دا جنگ دا د قوم او د قومیت په بنیاد باندې نو، دا جنگ خاندانی حمیت او غیرت په بنیاد باندې نو. لکه خلک چې خاندان کې د یو بل په سر باندې ولاړ او مرستې کوي، که څوک په حق وي او که څوک په باطل وي. داسې جنگ نو، داسې جنگونه ډېر کېدل د جاهلیت زمانه کې. دا جنگ صرف او صرف د اسلام او د کفر، یو طرف ته مسلمانانو یو طرف ته کافرو. کافر د شیطان لپاره جنگېدل، حزب الشیطان، او مسلمانان صرف او صرف د الله جل جلاله او د الله د دین د اعلا لپاره جنگېدل چې د الله پاک دین غالب او منصور شي. دې کې پلار او زوی خپله کې یو بل ته مخامخ شوي دي، او د دې واقعات تاسو ته د دغه ځای نه بیان شوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه
رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې افضل ترین شخصیت داغه په مقابله کې د کافرو په ډله کې زوی خپل عبدالرحمن ابن ابوبکر مخامخ او یو ځل په یو موقع چې کله عبدالرحمن بیا وروسته مسلمان شو رضی الله عنه خپل پلار ته وایي چې پلاره ته زما د لاس د لاندې راغلی وې د تورو جنګو خو ما یې چې پلار مې دی نو ځکه ما ته کشن وکړو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي چې په الله مې دې قسم وي که ته زما د تورې د لاندې راغلی وې د لاس د لاندې نو ما به هغه ساعت قتل کړی حالانکه ډېر خوږ ځای و خو دا جنګ صرف او صرف په دې نو چې د کور سره د خاندان سره د قبیلې سره او د قوم سره او بلکې دا د اسلام او د کفر معرکه وه د دنیا نورو قومونو قتل چې دا پیغمبر سره د خپلو مرګرو د دې قریشو سره جنګیږي نو چې نتیجه به یې سي د دې خبرې انتظار یې کولو او چې کله په سن 8 هجری اتم کال د هجرت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه قریشو باندې الله پاک غالب او منصور کو او مسلمانانو په مکه مکرمه باندې په خانه کعبه باندې تسلط حاصل شو او د خانه کعبه کنجیانه او داغه مشری او داغه تولی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس تراله او ډیر قریش په دې موقع باندې مسلمانان شول چې مخکې په هر موقع د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ته بجنګ کې وروتي وغي مسلمانان شو بس دغه وخت کې د دنیا د ټولو قومونو د قبایلو سترګې پرانیستې شو او دا خو دین اسلام غالب شو لکه چې دا دین حق وي او دا پیغمبر حق پیغمبر دی دغه وخت کې هر یو قبیله دا سوچ کولو چې مونږ مخکې شو د نورو نه چې اسلام قبول کو نو د هر طرف نه وفود راتلل شروع شو دغه وجه ده کوم حضرات چې د حج یا د عمرې په موقع مسجد نبوي ته تللي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضه اقدس او د مسجد نبوي زیارت کړی دی هلته یې مونځ کړی دی په ریاض الجنت کې یو څو ستنې دي په ټول جماعت کې ستنې دي ریاض الجنت کې ستنې دي په هغې کې یو ستن هغې ته اسطوانة الوفود وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضه اقدس د جالیو سره متصل نیمه په جالی کې دننه راځي داسې ګول ستن د نیمه بهر راځي هغه موسوم ده په دغه باندې اسطوانة الوفود د وفدونو ستن یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه چې کله کسان رالل او داسې وخت بو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې تشریف فرماو نو هغه زمانہ کې آبادی تنگ ترشه وه وړې وړې کوټې وې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې وې ازواج مطهرات د هر چا خپلې کوټې وې پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي ته راووتو نو دغه وفد به جماعت کې انتظار کولو هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ځای جوړو په دغه ځای کې به کېناست مبارک د وفود سره به ملاقات کولو دا وفدونه راتلل شروع شول نو دې کال ته خصوصا 9 هجری 8 هجری کې مکه فتح شوه 9 هجری به خصوصیت سره عام الوفود دی وفود کا سال د وفدونو کال بیا دې پسې سن 10 هجری کې هم وفود راتلل او د 9 هجری نه مخکې په 8 کې مراتلل بعضې وفتونه په 7 کې مراغلي دي په 5 کې مراغلي دي لیکن ډېر زیات زور د وفودو په همدغه کال باندې مختلف اطرافو بعضې د دې وفدونو تعداد زیات لیکلی دی بعضې لږ لیکلی تقریبا 10 پورې وفود رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلي په هغې کې یو وفد د اشعریینو دی د سیو وفودو تذکره به مونږ وکړو باقي ډېره تذکره د وفودو هغه د سیرت په سلسله کې مخکې تېره شوې ابو موسی
اشعری رضی الله عنه د بنو اشعر قوم سره تعلق لري. دی وفد الاشعریین وی. دا په سن 7 هجری کې په اوم کال له هجرت کې مدینه منوره ته راغلی. کله چې د اسلام سړی کې د دعوت غیر چاپیر اطراف عالم کې خورې شوې، یمن ته ورسېدې، نو دا بنو اشعر قبیله د یمن وا او د دې د یو نیکنوم اشعرو او د عربو تقریبا ټولې قبیلې داسې دي چې هغه په خپل نیکونو کې یو نیکه ته مشهور نیکه ته منسوب دي. نو اشعریین بیا بنو اشعر اشعر نیکه ته منسوب او اشعر په عربی ژبه کې هغه کس ته ویل کېږي چې په چا باندې وخته ډېر زیات وي. اشعر صيغه د اسم تفضیل ده او د دې ماده د شعر او شعر وختو ته وایي. د دې د یو نیکه په بدن به وخته ډېرو په هغه باندې مشهور شوی دی. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور صحابی د بنو اشعر قبیله سره تعلق دی. دا قبیله په یمن کې پاتې کېده. دای چې کله د اسلام غلبه وریده، رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د یمن نه را روان شو او دای ډیر په جوش او جذبه سره او ډیر په مینې سره راتلل چې موږ لاړ شو، موږ به اسلام قبلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرتیا او صحبت به اختیار وو. نو مدینه منوره ته راتلل او په لاره وی په خله باندې کله کله دا بیت وی غدن نلقى الاحبه محمدا وحزبا، غدن نلقى الاحبه محمدا وحزبا، کل ہماری ملاقات اپنے محبوب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ. سبب زمون ملاقات زمون د محبوبانو سره او زمون د ملګرو سره کیږي چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم نه او دا غډل ده. ډیر د مینې نه به دغه بیت په جواب باندې د یمن را روانو پیاده سفر وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل د دې در رسیدو نه مخکې چې یو جماعت را روان دی، یو ډله را روانه ده چې د غي زړونه ډیر زیات نرم دي او ډیر ښه خلک دي. ارقهم قلوبا، د غي زړونه ډیر زیات نرم دي. صحابه وی چې دا به څوک جماعت چې کله بالکل نږدې شول مدینه منوره ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د اشعریین یو جماعت او ډله مدینه منوره ته راغلي را رسیدو ولدا. نو دا ډیر نرم خلک دي، رقیق القلب، زړونه نرم دي. او بیا فرمایل الایمان یمان والحکمت یمانیه، ایمان اصل د یمن دی او حکمت دام د یمن. دې کې دې طرف ته اشاره چې د دې زړونه نرم دي، نو دای چې کوم ایمان قبول کړي دی پاغه کې هیڅ قسم ته غش ملاوت نشته او د دې په زړونو کې سختی نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایي زړونه نرم دي، د دې مطلب دا دی چې دای ته خبر وکړي نو فورن زړه ته کوزيږي. دای پاغه کې پسو پېښ نه لکه یو شی سخت وي، غټ سخت کانه دی، هغه ته تبل څه شی را خلاص کې نو هغه په وتمبي او نرمه خټه ده باغې هغه په ګټي باندې ولي نو هغه ګټي په هغه خټه کې نه نوځي زه وته ورکی. د دې نه مراد بوزدلی نه ده، جبن نه ده. بوزدلی ویرا یریدل د مخلوق نه. د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښته د مخلوق نه یرا، د بیماری نه یرا، د چا د سرپرستی نه یرا چې د لاړ شي بیا به زه سکم، د چا د لاس د تعاون د نشوالي نه یرا چې د تعاون او مدد ما سره ختم شي بیا به سکم. دا خو اعتماد او توکل په مخلوق باندې دی. الله جل شانه زمونږ رب په دې خبرکی یا په میدان د جنگ کې د دشمن نه یره، د کافر نه، د جبن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو
معصور و مسنون و ادعیو کی دا دعا غستا اللهم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، یا اللہ زه د بزدلی نه او د جبن نه پناه غواړم. بزدلی دا ده چې په ده باندې د دشمن دومره روح پروزي چې کله سره د هر یو څیز سړی ګبرو شي، جنګېدی نه شي. لکه کافر قوم عموما د مسلمانانو په مقابله کې چې مسلمان وي بزدلی، بس ډېره وسله وسره ډېر رسد وسره هر یو شی را رسي، لیکن مسلمان روح په کافر باندې پروزي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې ماته یو څو څیزونه راکړی شوي دي د الله جل شأنه د طرف نه، په هغې کې یو رعب دی چې زما رعب او دبدبه هغه په کافر او دشمن باندې پروزي. او بعضې خلق په امت کې داسې شته چې هغوی د الله جل شأنه سره تعلق مضبوط وي، په هغوی کې تقوا او للهیت وي، صرف د الله یره په زړه کې وي، د مخلوق نه د دې سړي رعب هم په خلکو باندې پروزي. دی وهل ټکول نه کوي، دی سوک سپېړه نه کوي، دی څوک وجني نه، دی چا سره زیاتې نه کوي، لیکن د ده رعب په بل باندې پروزي زړه کې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم څیزونه منتقل را رواني د هغې اثرات اوسم. نو به هر حال عرض مې دا کولو چې رقت قلبی، رقیق القلب، نری زړه والا، د هغې نه مراد دا نه دی جبن بزدلي نه ده. د رقیق القلب نری زړه نه مراد دا دی، نرم زړه نه مراد دا دی چې هغه قرآن پاک واوري نو زړه یې نرم شي، د الله ذکر واوري نو زړه یې نرم شي. قرآن کریم کې دی وجلت قلوبهم اذا تلیت علیهم آیات الله، چې کله د الله د کتاب آیاتونه ولولي نو زړونه نرم شي، ویښته پې ودرېږي، ذکر د الله وشي، د الله نوم واوري نو ویښته پې ودرېږي، زړونه نرم شي. قرآن کریم کې دا ذکر دا د مؤمنانو د الله جل شأنه د خاص بندگانو تذکره الله پاک کړي. امر بالمعروف، ښه خبره ورته وکړي نو زړه یې داسې نرم دی چې هغه ښه خبره د زړه تل ته کوزه شي. نهی عن المنکر، د بد کار نه منې کې نو زړه یې داسې نرم دی چې هغه خبره یې فوراً زړه واخلي، رد کوي نه. قرآن کریم د مخکې امتونو چې کوم قومونه د خدای نافرمانه او د خپل وخت انبیاو تکذیب کړی دی، د هغې تذکره الله جل شأنه کړي دی چې کله پیغمبر دی ته خبرې کوي او د الله پیغام رسوي نو دی ته نه مخ وګرځوي، زړونه یې سخت. قرآن کریم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانولو، هغه کافر او مشرکین چې د هغې زړونه سخت لکه ابو جهل، ابو لهب وغیره وغیره، نو دی به نورو خلکو ته وی چې کله دې قرآن وی الغوا فیه لعلکم تغلبون والغوا فیه، په دې شور او چغې جوړې کوي چې قرآن وانه اورئ. ځکه که چېرې قرآن کریم واورېدو نو د قرآن پاک اثر کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مونځ کې د قرآن پاک تلاوت چې کله کولو په زوره، بیا به د مشرکینو زنانو او ماشومانو اورېدو، بس هغې زړونه به نرمېدل او اسلام به یې قبلولو. هغې سره فکر شو که داسې وي خو دا به زمونږ ټول خاندانونه مسلمانان شي. بیا یې دا منصوبه جوړه کړه چې کله دی قرآن وایي نو دا ما اورئ. نو دا د زړونو سختي وي چې کله انسان ښه خبره وشي هغه پې بده لګي، د ده زړه سخت دی، زیګرور زړی دی. چې کله د الله ذکر کېږي هغه پې بد لګي، چې کله قرآن پاک ویلی کېږي دا پې بد لګي، چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیانېږي دا پې بد لګي، چې کله یو ښه خبره کېږي امر بالمعروف دا پې بد لګي، چې کله د واعظ و نصیحت خبرې کېږي دا پې بد لګي. او چې دا په چا ښه لګي دا د مؤمن زړه دی، دا نرم زړه دی. او اصل په بدن د انسان کې دا زړه دی چې زړه کله نرم شي ټول بدن نه ښه اعضا صادرېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی، الحلال بین
والحرام بین وبینهما مشتبهات، حلال واضح دي او حرام هم واضح دي. نو د بین او د واضح نه مراد دا دی چې ای خلکو حلال اختیار کوي او د حرامو نه ځان ساتئ. سود حرام دي، ځان ته وساته، او غلا حرام ده، ځان ته وساته، رشوت حرام دی، ځان ته وساته، جواری حرام ده، ځان ته وساته، امانت کی خیانت کول د قوم یا د فرد دا حرام دي، ځان ته نه بچ کړه. دروغ ویلو سره د تجارت په مال کې ګټه کول دا حرام دي، ځان ته وساته. چاته دوکه ورکول یو هیڅ په ځای بل شي خرڅول دا حرام دي، دا واضح دي، ځان ته وساته. هر یو سړی پیژني. بیا فرمایي وبینهما مشتبهات، د دې دواړو په منځ کې د حلال او د حرام په منځ کې بعضې مشتبه څیزونه دي چې په هغې کې حضرات ائمه بعضې وایي مشتبه نه مراد هغه دي چې دلایل دواړه قسمه شته، یا هغه مکروه دي، یا په هغې کې یو دلیل مشته بل دلیل مشته، یا په هغې کې دلیل شته دی خو حجت ناقص دی، تام نه دی، پوره حرام نه دي. د هغې نه ځان بچ کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه وعرضه، جو ان مشتبہ امور سے بچا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. چې کله سړی د مشتبه نه ځان بچ کوي نو دین بم محفوظ کی او خپل عزت بم محفوظ کی. خلق په در باندې بیا الزام نه لګي چې دا فلان کې دی، دا کار کوي. بیا د دې حدیث مبارک په آخر کې فرمایي الا ان فی الجسد مضغه، په غور سره واورئ چې د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده، مضغه د غوښې یو ټوکړه ده، یو قطره ده، یو پوټی دی. اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دا پوټی او دا ټوکړه او دا قطره د غوښې دا سمي نو ټول بدن سمي، او چې کله دا ورانه شي نو ټول بدن فاسد شي، بیا ټول بدن فاسد شي. تاسو ګورئ په ځمکه کې زمیندار د دې ټوکړې حفاظت کول پکار دی، او دا سمیږي څنګه؟ دلته د انسان بدن زړه کې تصرف دی نشي کولی. د دې سمیدل او خرابېدل یو طبي او ډاکټري لحاظ سره دي. لکه نن سبا وایي د فلان کې د زړه والونه بند دي، رګونه یې بند شول، بایپاس به کېږي یا به ورته سټنټ خېږي. دا جسماني خرابېدل دي. حدیث مبارک کې دا نه دی مراد، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې مبارک اقوال او ارشادات او د الله جل شأنه کلام قرآن کریم دا د انسان د ظاهري بدن سره بحث نه کوي، دا د هغه د روحاني نقصان، تاوان او فیدې سره بحث کوي. نو د دې فساد نه مراد هغه فساد دی چې د انسان په زړه کې غلط ارادې، خراب خیالات او غلط نیتونه راوچتېږي. دې فلان کې پسې ځم، دې قتلوم، د دې فلان کې نه مال اخلم او دته دا نقصان رسوم او دا کوم. د دې سړي زړه فاسد دی. فی قلوبهم مرض، سوره بقره په ابتدا کې الله پاک فرمایي د دې منافقینو په زړه کې مرض دی، روغ دی. فزادهم الله مرضا، چې څومره پیغمبر باندې آیات نازلېږي وحي دومره د دې د زړونو رنځ او مرض سیوا کېږي، خیانت سیوا کېږي، بغض سیوا کېږي، کینه سیوا کېږي، بددیانتي سیوا کېږي. نو دا فساد ته نه مراد دی. د دې حفاظت څه سره کېږي؟ ظاهري اعمالو سره. کوم یو کس دا غواړي، یو د دې حفاظت په دې سره کېږي چې د کوم کس زړه هغه سم دی هغه سره کېني. قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام د خولې الفاظ الله پاک په خپل کلام مبارک کې نقل کړي دي. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن کسی انسان کو اس کا مال اور اس کے بیٹے فائدہ نہیں دیں گے مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر آئے، تندرست دل لے کر آئے، روغ زړه چې چا قیامت تراړو هغه سړی. دنیا کې به دومره غټ بدني لکه د ستنې ته ګوره، لیکن زړه به خرابي او داسې کمزورې وي چې په هغه کې به 10 12 15 شل بیمارۍ موجودي، لیکن زړه به سمي. زړه کې خالص ایمان دی، زړه کې د دین اسلام سره محبت دی،
زړه کې کینه او حسد نشته لري، زړه روغ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوی کې تشریف فرما ده، صحابه کرام وسره دي رضوان الله علیهم اجمعین. پیغمبر علیه السلام فرمایل دې دروازې نه به اوس یو سړی راشي، هغه سړی جنتی دی. صحابه غور کولو چې دا به څوک یو صحابي رانه نه وته، عام صحابي داسې، یعنی د نور صحابه د صدیق اکبر د عمر وغیره وغیره پشان نو. یو صحابي وایي چې ما وایي قتل، ما وایي چې دا خو ډېر خوش قسمته دی چې د غیر موجودګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بارکه د جنت زیری ورکړي. هغه ورځ تېره شوه، په سبا باندې بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس و بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې دروازې نه به یو سړی رادن نشي، هغه جنتی دی. هغه صحابي وایي ما وایي چې نن به څوکي چې مې وکتل ما هغه کس رانه نه وت. په درېیمه ورځ بیا دغسې وشو. دی وایي چې ما وایي دې صحابي کې کوم یو داسې خاص عمل، اوږده واقعه ده، پته ولګېده په آخر کې چې هغه ورته ووایي چې زه چې کله سحر شي نو زما په زړه کې بالکل چا سره غش کینه او حسد نی، چې ماښام کېږي هم او چې سحر کېږي هم چا ته په زړه کې بغض کینه حسد نه ساتي. هغه صحابي ووایي چې همدغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت ورکړ دا روغ زړه دی. کوم زړه کې چې توحید وي دا صحتمن او ژوندی زړه دی. په کوم زړه کې چې بیا د بل مسلمان دپاره خیر وي، امانتداري وي او کینه نی، حسد نی، بغض نی، دا روغ زړه دی. صبر وي، شکر وي، قناعت وي، دا روغ زړه دی. نو بهرحال د اسلام ټول پل لجرندې هغه ګرځي د روغ زړه نه ګیر چاپېر چې زړه روغ وي بیا له کار کې. د دې حفاظت د نیکانو خلکو په صحبت کې کېږي چې د چا زړونه روغ دي د هغې په صحبت کې کښېني. چې هغه بعضې خلک نن سبا سره د دې چې الحمدلله الله پاک نوکري ورکړي ده، کاروبار شته، پیسې هم ګټي، لیکن خوشحالي په نوم نشته، په کور کې چین نشته، سکون نشته. ولې؟ زړونه رنځور دي، بیمار دي. رور رور ته غل دی، ګاونډي ګاونډي ته غل دی، پلار زوی سره په زړه کې نفرت دی، د زوی د پلار سره د دنیا په مسایلو باندې. د دې د وجې نه زړونه ناقراره دي، چین نشته، سکون نشته، روزانه خبرې، دا رنځور زړي. چې کوم زړه روغ زړي هغه خوشحال، هغه سره کسنې وي، ځکه چې هغه بل مسلمان سره حسد نه کوي. هغه ته چې خدای مال ورکړی دی وایي یا الله نورم ډېر کړي، یا الله نورم ورته ډېر ورکړي. ما نه بل ورځ یو کس تپوس وکړو، دا تپوسونه ډېر زیات کېږي چې زما فلانکي سره حسد دی، یا نوم واخلي یا نوم وانخلي، د هغې علاج څه دی؟ زه ډېر تنګ یم. دا حسد دومره خطرناک شی دی چې چا سره د چا حسد وي نو هغه ته نقصان رسي او که نه رسي دې سړي ته نقصان رسي. ځکه قرآن کریم کې رستی صورتونه دوه چې قرآن پاک پې ختمیږي د هغې کې د حسد تذکره ده او د شیطان تذکره ده. دننه د حسد وایي، بهر نه د شیطان وایي. نو ما ورته وی علاج یې ډېر اسان دی، خو په هغې باندې عمل کول ډېر ګران دي، نفس یې نه پرېږدي. علاج یې دا دی چې چا سره ستا په زړه کې حسد دی او په کوم څیز دی دی هغه دعا ورته کو. مال دی ورسره وایي یا الله مال نورم ډېر ورکړي، په دې زړه باندې به دې هرې چلېږي، نورم مال ورکړي. حسن و جمال دی، نورم ښایست ورکړي. اولاد دی، ستا اولاد نشته، یا الله نیک اولاد، نورم اولاد ورکړي. دکانداری دو کاروبار دی، یا الله نور ورته ډېر زیات ورکړي. دې سره سره یو بل کار کو، دعا ورته کوه او دې سره چې کله دې وس کېږي هغه ته هدیه او ډالۍ ورکړي. دا رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو تمہاری محبت بڑھے گی. ته چې چاته هدیه ورکې چې د هغه د سره بغض وي، د هغه بغض به د زړه نه بلکل چوټ وځي. هغه به وایي دا سړی خو ما سره ډېر ښه دی، او ستا د زړه نه به هم بغض وځي. ځکه چې کله د هغه محبت تا سره پیدا شو، ستا محبت به هم هغه سره پیدا شي، حسد بني. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د راتلو نه مخکې د یمن د خلکو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې داسې یو ډله را روانه ده چې د هغې نډونه ډېر زیات نرم دي. صحابه وویل زمونږ سترګې وې چې دا به څوک وي؟
هغه د یمن دغه خلک رالو، د ابو موسی اشعری رضی الله عنه قوم. نو دا په سن 7 هجری کې راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن طرف ته د نجران د علاقې په خوا او شا کې یو بل قبیله و بنو الحارث، دا غي وفد راغلی او په 10 هجری کې، په 10 هجری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علاقې ته حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه واستول. خالد ابن ولید رضی الله عنه سیف من سیوف الله باندې مشهور دی، د الله توره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته نصیحت وکړو چې کله لاړ شي نو 3 ورځې دې ته مهلت ورکړه چې دې مسلمانان شي، ځکه چې دغه وخت کې اسلام غالب وو او کدی مسلمانان نشول بیا دا غي نه پس دې سره جنگ وکا، لو سره متصل و سره ما جنگيګا، مهلت ورکا، موقع ورکا. دا د یمن طرف ته معزز خاندان و بنو الحارث، معزز خاندان پدې کې مشری سرداری دام وپک مالی لحاظ سره مخو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې څنګه لاړو، دا قوم چې و دی بهادرم ډیر زیات چې چا سره جنگیدلی دي نو دی غالب شوی دي، غبل ته شکست ورکړ. جاهلیت په زمانه کې زړورم ډیر زیات، بهادر ډیر زیات. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې لاړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ارشادات مطابق محاصره دا غي نګیر چا پیرو کوم مهلت ورکو چې 3 ورځې مهلت ته مسلمانان شي کې بیا به سره جنگي. هغه تلو سره د اسلام دعوت قبول کو، موږ مسلمانان شو. خالد ابن ولید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط واستولو چې یا رسول الله دا خلک وخت وانه غشتو بس څنګه وته ما او نو فورن مسلمانان شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشحال شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د چا په اسلام راړو باندې خوشاله دي او چې چا به نه راړو نصیحتونه به وته کول نو زړه کې به سخت درد و چې دا کس ولې نه مسلمانی د خپل قبیله خلک. قران کریم کې الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زی په زی فرمایي چرته یو شان تعبیر چرته بل شان تعبیر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ته خپل نفس خپي کې یعنی ځان به تکلیف ته واچي او ځان به مرګ ته نږدې کې چې دا خلک مسلمان نه کیږي، ولنه داسې مکو، ته خپل کار کو. د دې هدایت او اسلام تراتل دا د الله جل شانه په قبضه قدرت کې خدای خپل خوخه ته خپل ذمہ داری کو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مشفق او مهربان، هغه به د بل په فایده او خیر باندې خوشاله دو او د بل په ضرر او نقصان مخفه کېدو، او د ټولو نه زیات ضرر د یو انسان دا دی چې هغه په کفر او نفاق باندې د دنیا نه لاړ شي، او د ټولو فایدونه غټه فایده دا ده چې یو سړی ایمان، اخلاص، اعمال صالحه په دې باندې دا مرګ راشي او خاتمه په دې اعمالو باندې وشي چې چا په آخر کې کلمه وې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوشحال شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو يهودي الکو هغه به خدمت کولو مدینه منوره کې، يهودو بنو قریظه، بنو قینقاع، بنو نظیر او يهودي غالک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته براتلو خدمت به کول. یو ځل هغه کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم اون لیدو، وخت به پکې تیر شوی، تاسو یو کو مبارک چې غالک نخکاری. صحابه ورزو کو چې رسول الله هغه خو بیمار دی، نه جوړ شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی راوی چې تاسو ته لاړ شو، کورې کوم ځای دی، کافر دی، يهودي دی، بیمار شو. دای داغه د دې عمل تایید کولو. مونږ چې کله یو سړی کې 99 یو کم سل خوبي وي د خیر کارونه وي، یو ته غلط کارو شو، مونږ وایو چې دا دې سړی خوړو ښه کار کړی نه دی، دنه خو ماته خیر را رسیدل نه، دا د زنانو خوې دی. او الله جل شانه چې کله
یو قوم او یو فرد کې یو کار خې ټول پکې خطا نو هغه ذکر کوي چې بعضی کارونه پدای کې خري. نو د دې يهودي د دې ښه عمل د تایید د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه ته پوښتنه. هغه بیمار دی پکټ کې پروت ته پلارم وسره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسره نږدې شو او هغه يهودي لکه فرمای چې کلمه وایا مسلمان شه. نو هغه پلار ته وکتل هغه حالت کې چې سخت بیمار دی. پلار وتوي چې اتع ابو القاسم، اتع ابو القاسم، د ابو القاسم خبره اومنه. يهود به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابو القاسم وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نارینه اولاد څلور، بعضی وی دریو، اکثر وی څلور. په هغه کې د یو نوم قاسم دی. په دغه کنیت سره مشهور يهودو بدینو مغشتو ابو القاسم، د قاسم پلار. وتوي چې د ابو القاسم خبره ومنه چې دې سوې. نو هغه لک وی چې پلار اجازه راکړو. نو هغه کلمه د شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحال شو. وی الحمدلله چې یو کس الله پاک د جهنم نه بچ کو. دومره به خوشاله دو. نو بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ډېر خوشحال شو چې دا خلک مسلمانان شو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ته جوابن خط کې ولیکل چې د دې کسانو یو وفد ما څخه مدینه منورې ته راوستو. نو د بنو الحارث وفد هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مدینه ته رالل. دا ټول د دې قبیله مشرانو غټ خلکو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات شو اسلام په حالت کې ځکه چې مسلمانان شوي آلتو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا غي نه تاسو وته وی پیغمبر علیه السلام اوریدلیو چې د دې چا سره جنگ راغلی دی، جګړه راغلی د نو میدان دی ګټلې دی. وته وی چې تاسو کې څه خوبې دي چې تاسو همیشه په دشمن باندې دشمن ته شکست ورکوي او میدان تاسو ګټئ. هغه خلق بنو الحارث قوم هغه وتوي چې صاحب اول خدا شه دی چې مونږ کې اتحاد او اتفاق دی، مونږ یو موټی اوسو. او زما عزتمندو دا عرض کم چې هر یو قوم ته چې کله هغه یو موټی وي هغه ته شکست ورکول ګران دي کاغه کافر ولینی. او هر قوم چې په هغه کې تفرق رالو هغه ته شکست ورکول دا ډیر آسان شي کاغه مسلمان ولینی. نن سم مسلمان یا په خپلو کې د خپلو ناچاقۍ او دشمنۍ په بنیاد باندې بیل دي، خپل دنیوي لحاظ سره بیل دي، د دین په لحاظ سره تفرق او انتشار. هر یو دا غواړي چې زما ډله دې مضبوطه وي او د بل سره اتحاد او اتفاق نشته. او نقصان چې رسي امت مسلمه ته ډومبه بنیادی شي هغه تفرق او انتشار دی. قران کریم زې په زې د دې سیز نه منی کول کوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرق مکوئ، الله رسي کله کونی سي. او بل زې فرمایي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. دا هغه خلکو پسان مکیږي یعنی د يهودو اهل کتابو پشان چې پاغي کې تفرق رالو ډلې بازی پکې رااله ډلې شو. دا نقصان رسي. نن سبا اغیار مسلمانو ته چې نقصان رسي سرد جنگ دی. دا سرد جنگ چې جنگ ښکاری نه دن جاری دی، هغه در باندې حمله کوي او هغه دا چې امت مسلمه بیلای د جماعت نه بیلای. تاسو په دې جماعت کې یو زیناس اتحاد دی ته وای چې کله د سو کسانو یو رائے، یو اراده، یو نیت، یو نظریه، یو سوچ. دی وخت کې د جمعې د موز په اراده سره تاسو د خپل علاقو د کورون راغلي، تاسو نیت، تاسو اراده، تاسو خیال او تصور د ټول یو دی، تاسو سوچ او کار او عمل یو دی. د جمعې مستحاضری دی. بس
دې ته وایي اتحاد. او که یو ځای کې یو لاک کسان ناستی، د هر چا نیت بیل بیلی، د هر چا سوچ بیل بیلی، د هر یو کس رائے بیل بیلی، د هر چا اراده بیل بیلی، دې ته اتحاد نه وایي، دې ته اجتماع وایي. کله کله مونږ یو شو، یو ځای کې ټول خلک را جمع وي، لیکن د هر چا ارادې جدا جدا دي، یو د بل نه متنفر، په زړه کې د بل سره بغض. دا اتحاد نه دی، دا اجتماع ده. اجتماع جمګټه، یو ځای کې جمع کېدل. او الله جل شانه چې کوم شی خوښوي هغې ته اتحاد وایي، اتفاق وایي. وحدت د زړونو، وحدت د رایې، د نیتونو. هغې ورته ووایي چې صاحب یا رسول الله مونږ کې دا شی چې د مونږ اتحاد. او دویمه خبره یې وکړه چې هغه د دې خبرې تشریح وه، مونږ په خپلو کې اختلاف نه پیدا کوو. اختلاف نه، بس اختلاف پیدا کیږي په دې سره چې ها زما په دې خبره ولې عمل نشو، زه ولې مشر نشم، زما نه ولې تپوس نشو. نه، چې کله یو خبره وشوه او په هغې باندې اتفاق شو، امیر هغه خبره وکړه، دا خبره د امت مسلمه په خیر کې هم ده، په فایده کې هم ده، هغه بیا منل پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه به جنگیدل، د جنگ دوران کې به خط لاړو، یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفاو خط واستول. حضرت عمر رضی الله عنه د جنگ دوران کې خط ورسېدو خالد ابن ولید ته، هغه امیر لښکر و، ورته ویل چې ته ما معزول کې او ستا په ځای مې ابو عبیده بن الجراح امیر کو. فوراً هغه ته خط ورکړو، ورته ویل چې امیر المؤمنین خط راستولی دی، زه لرې شم، اوس دی. په هغې باندې به نه په زړه کې کینه وه، نه به بغض و، نه به حسد و، نه به څه بړاس و چې دا ولې زه داسې. نن سبا معمولی خبرو باندې هغه اختلاف تفرق پیدا شي. نو هغې ورته یو شی دا ذکر، دویم یې ورته ذکر کو چې مونږه کله ظلم ابتدا نه ده کړي، یعنی په چا مو ابتداءً ظلم نه دی کړی. مونږ باندې چې چا ظلم کړی دی د هغې بدله مو بیا اخیستې ده. قرآن کریم کې الله پاک د صحابو باره کې فرمایي وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ وَهُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ وَهُمْ يَنْتَصِرُونَ، اول نه کوي چې کله ورسره څوک زیاتي وکړي نو بیا د هغې بدله اخلي. نو د ظلم ابتدا یا رسول الله مونږ نه کوو، چې مونږ سره څوک وکړي بیا ورته مونږ جواب ورکوو. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې یو څو خبرې نورې وشو. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې همدغه وجه ده چې الله پاک تاسو ته فتح درکوي. دا څیزونه مسلمانانو ته نن سبا اختیارول پکار دي. زړه نرم ساتل، بل مسلمان سره کینه او حسد او بغض نه، د هغه خیرخواهي لټول. تاسو ګورئ په امت مسلمه کې به وحدت هغه اصول اختیارول چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره کړي. چې کله یو کس ته الله جل شانه مال ورکړی، شتمن وي، بل کس ته هغه فقیر دی، هغه سره څه نشته، دا مالدار د دې فقیر مسلمان ورور خیال ساتي، د دې یو په خپله کې یو بل سره ده. او چې کله دا مالدار شتمن د دې فقیر خیال نه ساتي، فقر وي زه څه کوم، خپل کار وکړي، یو بل ته دعا کوي، د یو بل په سختۍ کې د تکلیف په وخت کې به کار راځي، رای یو وي، سوچ یو دی، د مشر په رای باندې عمل کول وي، چې مشوره وشي په هغې باندې عمل کول وي. نو په مسلمانانو کې به اتحاد او اتفاق، او د ټولو نه بهترین صورت د اتحاد چې په هغې نه علاوه په بل ساړو راځي نه، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلي اخلاق او د هغې سیرت دی. دا سیرت چې بیانېږي دې دپاره بیانېږي، دا الله جل شانه کلام دی، د هغې چې کوم بنیادي اصول دي په هغې باندې یو کېدل دي. هغه اختلافات نه چې هغه اصل شاته پاتې شي او فروعي اختلافاتو سره هغې ته هوا ورکړی شي. الله پاک دې موږ د پخو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.